د باطلو دلایل او د هغو جوابات دا ان شاء الله تفصیل سره بیانوو. باطلو اول دلیل صحیح بخاری او د صحیح مسلم نه د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ دا روایت تا و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب و کوم کس چې سوره فاتحه نو ویله د یو کس مونږ نه کیږي. د لمانځه د قبولیت لپاره سوره فاتحه ویل دا ضروری دي. او استدلال څنګه کوي؟ استدلال د حدیث نه داسې کوي ویلا صلاة لمن دا من عام دا هر منځ کون کې ته شامل ده، که هغه منفرد وي، که هغه امام وي، که هغه مقتدی وي. که منفرد وي سوره فاتحه الحمد ویل ضروری دي، که امام وي د یغ د لپاره سوره فاتحه ویل ضروری دي، او که داسې مقتدی وي مقتدی د لپاره هم سوره فاتحه دا ضروری ده. نو موږ ورته وایو چې دا تاسو دا خبره کوي چې من عام ده، دا خپل نحوه خپل ځان ته درته کېدی په دا باندې مونږ متنګوي. ځکه که چېرته د تاسې خبره وي چې من عام ده، نو بیا زه یو داسې من درته پیش کوم، بیا په یو وخت کې دا نه وایي چې نه عام نه ده بلکې دا خاص ده. زه یو من درته پیش کوم، بیا جواب راکړه چې دا من عام ده او که دا من خاص ده. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ویستغفرون لمن فی الارض، فرشته مغفرت دعا کوي د یو خلکو د لپاره چې هغه په ځمکه کې دي. دلته دا لمن که چېرته من عام وي بیا ووایه چې په ځمکه کې ابو جهل دا فرشتې هم د یو د لپاره دعا کوي. که چېرته دا من عام وي ووایه چې یزید په ځمکه کې ده د لپاره هم فرشتې دعا کوي. که چېرته دا من عام وي ووایه چې فرعون د لپاره فرشتې دعا کوي په ځمکه کې ده. که چېرته دا من عام وي ووایه چې قارون د لپاره هم فرشتې دعا کوي، شداد د لپاره هم فرشتې دعا کوي، قوم عاد د لپاره هم فرشتې دعا کوي. نو دا جواب د کله هم نشي درکولای په دې وخت کې بیا د خوله بالکل بند شي. وایي با چې نه من خو عام ده خو کله کله من خاص راځي. نو دا د دې دعوه بالکل باطله شوه چې من عام ده لہذا مقتدی ته هم شامل ده، من عام ده منفرد ته هم شامل ده، من عام ده امام ته هم شامل ده. نو که چېرته من عام وي بیا وایي چې په دغه آیت کې هم من عام ده چې فرشتې د دغو بدبختو د لپاره هم دعا کوي، حالانکه فرشتې د مؤمن سړي د لپاره دعا کوي، دغو د لپاره خو دعا نه کوي. د فرشتې دعا دا د مؤمن سړي د لپاره خاص دی، مسلمان سړي د لپاره خاص دی، د کافرو د لپاره نه دی. نو دی وایي چې من عام ده، نو په دې ځای کې من خاص ده، کافرو د لپاره نه ده، صرف د مؤمنو د لپاره ده. نو موږ هم ورته وایو چې په یو حدیث کې هم من خاص ده، من عام نه ده. هغه من صرف د امام د لپاره ده او د منفرد د لپاره ده، هغه من د مقتدی د لپاره بالکل نه ده. دومره خبره الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي ویستغفرون للذین آمنوا، وای فرشته دا استغفار کوي د یغو د لپاره چې هغه ایمان راوړی ده. نو دغه مراد ده چې په تیر آیات کې کوم من راغلی و د یغ من نه مؤمن مراد دی، کافر مراد نه دی. الله تعالی فرمایي سوره ملک أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء، تاسو ایمان راوړئ چې هغه په اسمانو کې ده. دغه نه مراد دی الله تعالی ذات ته، چې تاسو ایمان راوړئ د الله تعالی په ذات باندې. که چېرته من دا عام وي نو بیا ووایه چې تاسو ایمان راوړئ هغه باندې چې هغه په اسمانو کې ده. په اسمانو کې فرشتې هم دي او په فرشتو باندې څوک ایمان داسې نه راوړي، ایمان صرف د الله تعالی په ذات باندې راوړي. نو دی دا خبره کوي چې من عام ده، خو که چېرته من دا د شریعت د دلایلو سره ټکراو کېږي یا په یو وخت کې من خاص راځي، نو موږ هم ورته وایو چې من عام ده، خو چې کله د شریعت د دلایلو سره ټکراو کېږي په یو وخت کې موږ من خاص منو، عام نه منو. دا خو یو جواب شو. دوم جواب د دې دا ده چې حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه دا کوم روایت نقل شوی ده، د دغه نور طرق هم موجود دي. که چېرته مونږ صرف په یو طرق وګڼو، دا صرف دغه یو روایت وګورو، بیا په خبره باندې مونږ تاسې کله هم نه پوهېږو. مونږ به د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه نور طرق منو چې آیا دغه حدیث نورو صحابه کرامو څرنګه نقل کړی ده. که چېرته مونږ دا ټول طرق ټول احادیث نه وګورو، بیا مونږ په خبره باندې صحیح نه پوهېږو، بعض احادیث په پرېږدو بعض به راخلو. نو چې کله مونږ ټول طرق راواخلو، بیا په یو وخت کې مونږ تاسو ته مسله بالکل صفا او بالکل واضحه شي. هغه طرق دا دي:
امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د متعلق د اصول لیکلی دا اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضها بعضا. وای چې څو پورې د حدیث ټول طرق جمع کړي نه وي هغه وخت پورې په خبره باندې پوهیږي نه، او حدیث دا تفسیر کوي د بل حدیث، یو حدیث دا تفسیر دا د بل حدیث لپاره. نو ګورئ منځ کوونکي درې قسمه دي، یو منفرد ده، یو امام ده، یو مقتدی ده. نو دا حدیث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب په دې کې دا تذکره نشته چې امام دې پاره ده، کدی مقتدی دې پاره ده، کدی منفرد دې پاره ده. چې کله دغه حدیث ټول طرق، ټول روایات، ټول احادیث جمع شي، بیا به موږ تاسو دا خبره بالکل واضحه شي چې دا روایت د امام دې پاره ده، دا روایت د منفرد دې پاره ده، د منقطعی تذکره دلته بالکل نشته. احادیث ګوري د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ دا هم روایت موجود ده، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. والمنز چې چا سوره فاتحه نه ویل دی د پر المنز نه صحیح فصاعدا، او سوره فاتحه نه بعد هم کچا تلاوت نه وی کړی زیاتای شي نه ویل بیا هم د یو منز نه کی. حالانکه اهل حدیث خو مقتد قران کریم د قرات د مقتدی لپاره د جواز قائل هم نه دي، او چې مقتدی لپاره صرف سوره فاتحه د مقتد تلاوت دا بالکل ناجایز ده، منع ده. نو فصاعدا د دوه څه مطلب را باسي د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ چې کوم روایت تاسو نقل کړی دا د غرنګ روایت حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ نقل شوی دا، خو یو لفظ پکې زیاتای ده فصاعدا. ویل کڅرنګ چې د منځ کوون کې لپاره سوره فاتحه ضروری ده، داسې مخته قرات هم ضروری ده، نو وای چې د مقتدی لپاره مخته قرات ضروری ده، نو دا دعوا د کله هم نشي کوله. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا مرفوع روایت موجود، لا صلاة الا بقراءه فاتحه الكتاب فما زاد. سوره فاتحه هم ضروری ده او هغه نه زیاتوالی هم ضروری ده. سنن ابي داود جلد نمبر 1 صفحه نمبر 126. دا حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دا مرفوع روایت موجود ده، امرنا ان نقرأ بفاتحه الكتاب وما تيسر. وای مونږ ته حکم کړی دا چې تاسو سوره فاتحه هم وای او چې کوم تاسو ته آسان وي، میسر وي درته. او دا دا یو بل روایت هم موجوده سنن ابن ماجه کې ده، لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة او غيرها. نو دو ګوریا دا ټول روایت چې کله سره جمع شي نو په دغه ځای کې د مقتدی تذکره کله هم نشته، د مقتدی تذکره نشته، ځکه چې مقتدی لپاره اهل حدیث حضرات صرف د سوره فاتحه د ویلو قائل دي، مقتد قرات ویلو قائل بالکل نه دي. نو دلته بیانوي چې ما تيسر فصاعدا فریضه او غیرها، دغه دا مطلب دا چې دغه تمام روایتونه ټول روایتونه دا معلومیږي چې دغه احادیث نه امام مراد او دغه احادیث نه منفرد مراد. د مقتدی تذکرہ کله هم نشتا، لہذا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب دا روایت تاسو مستدل کله هم نه جوړیږي، ځکه چې موږ ټول روایتو ته وګورو ټول سره جمع کو دغه خلاصه دا راوځي چې دغه امام مراد یا منفرد مراد. درم جواب دا چې کله موږ حدیث د صحابین راوړو، د صحابین بیانو، بیا به موږ تشریح هم د صحابین پوښتنه کوو، د وهابین به پوښتنه نه کوو، د غیر مقلد نه پوښتنه نه کوو، د وهابي نه پوښتنه نه کوو، اهل حدیث نه پوښتنه نه کوو، چې موږ حدیث د صحابي نه راوړو تشریح به د صحابي نه غواړو. ګوریا داسې د نور صحابه کرامو نه هم دغه منقول ده چې دا حدیث د منفرد لپاره ده، د مقتدی لپاره نه ده. جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 71، باب ما جاء فی ترک القراءة خلف الامام. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اذا کان وحده لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا کان وحده. وای سورہ فاتحه نه بغیر المز دا بالکل نه صحیح کیږي چې کله دغه کس بالکل یوازې وي، یوازې مقتدی وي کا منفرد وي، نو دا حدیث دا د منفرد لپاره د مقتدی لپاره نه ده. دا سے سفیان بن عیینہ محدث مکہ مکرمہ دا فرمائی جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں لمن یصلی وحدہ
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لمن يصلي وحده دا حدیث ته یغ د پاره د هغه بالکل یوازې لمونځ کوي. تفسیر سفیان ابن عیینه صفحه نمبر 202. او درم دا امام ابوبکر اسماعیل دا فرمای و لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب کان وحده و دغه حدیث ته یغ د پاره د هغه یوازې لمونځ کوي. او داس امام احمد بن حنبل دام فرمای اذا کان وحده دیغ د پاره د هغه بالکل یوازې لمونځ کوي. جامع ترمذی جلد 1 صفحه نمبر 71. او داس امام عبدالبر دا هم دغه فرمای او شیخ محدث سہانپوری دا هم دا خبره بیان کړی دا اذا کان وحده دا دیغ د پاره د هغه بالکل یوازې. او داس امام اهل سنت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفتر رحمه الله دغه هم دا خبره بیان کړی دا چې د حدیث نه مراد هغه کستا چې هغه یوازې لمونځ کوي. احسن الکلام جلد 2 صفحه نمبر 40. باطل یو شبهه یو اعتراض دا هم بیانوي وای سوره فاتحه دا قرات نه ده بلکې قرات سوره فاتحه نه بعد شروع کیږي. د دغه شبهه دغه اعتراض بنیادی مقصد دا وای چې کوم روایت کې دا خبره راغلی ده چې امام یا منځ کوونکی د قرات نه کوي وای صحیح دا قرات نه کوي وای قرات نه سوره فاتحه مراد نه ده قرات نه ورسته نور قران کریم مراد ځان د پر یو خپل لاین سیخوي. دغه شبهه یو جواب دا ده چې بالکل په صحیح روایت کې موجود ده خبره چې سوره فاتحه دا بالکل قرات. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دغه ورځ نبی علیه الصلوۃ والسلام نه تاسو کو یا رسول الله د تکبیر او د قرات په منځ کې ته معمولی وخت خاموشي اختیاروي بیا په هغه وخت کې ته څه کوي؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے ابو هريره په یو وخت کې زه سبحانك اللهم دا دعا وایم یا دا اللهم باعد بيني وبين خطاياي. نو صحابي دا خبره بیانوي چې نبی عليه الصلاه والسلام ما ته دا وویل چې زه تکبیر او د قرات په منځ کې دا دعا وایم سبحانك اللهم یا اللهم باعد بيني وبين خطاياي دا دعا وایم. او د دغه دا معلومه شو چې قرات او د تکبیر په منځ کې دا دعا ده او دعا نه بعد تشهدا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم سوره فاتحه ده. کچیرته دا سوره فاتحه دا قرات نه وای نو به نبی علیه الصلاه والسلام ورته ویلی وای چې ز تکبیر سوره فاتحه او د قرات په منځ کې ز دا دعا وایم. حالانکه نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل چې ز د تکبیر او د قرات په منځ کې دا دعا وایم. حالانکه سبحانك اللهم باعد بيني وبين خطاياي پانه بعد خو مونږ الحمد وایو. نو الحمد نه بعد قرات شروع کیږي دنه معلومه شولا چې تکبیر او د الحمد په منځ کې دا دعا وایم. په دې ځکه نبی علیه الصلاه والسلام دا خبره صفا بیان کړی دا چې الحمد سوره فاتحه دا قرات. لہذا دا اعتراض کول دا شبهه پیدا کول چې الحمد سوره فاتحه دا قرات نه دا غلطه خبره ده. حدیث عبارت وګورئ صحیح بخاری کې دا روایت موجود ده جلد نمبر 1 صفحه نمبر 103. دا جواب ده عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءه اسكاتة. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر او د قرات په منځ کې لږ وخت خاموشه کېده. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما ورته چې یا رسول الله ما مور پلار پتا باندې قربان اسکاتو کا بین التکبیر والقراءه تمام مولی شانتی لږ خاموشي اختیاروي. ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. اے ابو هريره ز په د خاموشي وخت دا دعا وایم. نو دغه معلومه شولا چې تکبیر او د قرات په منځ کې دا دعا ده نو سوره فاتحه دا قرات ته. نو دا اعتراض کول چې سوره فاتحه قرات نه دا غلطه خبره ده. دومره خبره امام بخاری رحمت الله علیه یو باب ذکر کړی د باب وجوب القراءه للامام والمأموم. دغلان دغه راوړي د لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب دا حدیث ذکر کړی ده. دغه دا معلومه شوه چې امام بخاری رحمت الله علیه هم دا وایي چې سوره فاتحه دا قرات. دوم روایت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې کله المنصر کو بیا په تکبیر باندې المنصر کو الله اکبر باندې
او چې کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام قرات شروع کوو بیا به الحمد شروع کوله دغه دا معلومه شو چې الحمد دا قرات ده صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحه نمبر 194 باطل یو اعتراض دا هم کوي شبهه پیدا کوي اعتراض کوي وای تاسو وای چې د مقتدی لپاره قرات کول دا بالکل جایز نه ده حالانکه د تاسو مقتدیان هم په تشهود کې دا قرات کوي رب جعلنی مقیم الصلاه نو دام د قران کریم آیات تا نو تاسو مقتدیان هم دا غوي او تاسو وای چې مقتدی لپاره قرات نه ده صحیح نو تاسو خپل مقتدیان قرات کوي او مونږ منې کوي نو د جواب دا ده چې قران کریم د ویللو دوه حیثیتونه دي یو دا قران کریم وایو د تلاوت د لپاره بطور تلاوت بطور قران او یو قران کریم وایو بطور دعا قران کریم په دغه ځای کې چې کله مونږ په تشهود کې رب جعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی دغه د قران کریم آیات وایو نو مونږ به تور دعا وایو ځکه چې کچیرته مونږ به تور قرات ویلې به تور قران ویلې بیا هغه د لپاره د موجوده چې فاستعذ بالله اعوذ بالله ورته وای نو مونږ په تشهود کې اعوذ بالله ورته وای رب جعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی ته نو مونږ اعوذ بالله نه ورته وای دا مطلب دا چې په تشهود کې مونږ کوم د قران کریم د آیات وایو دا به تور دعا ده به تور تلاوت نه ده او دومره خبره ده چې به تور قرات دا خو مقتدی لپاره صحیح نه ده به تور دعا صحیح ده لکه څنګه چې وا داسې خزه ده چې هغه د حیض په حالت کې ده هغه لپاره موږ د قرات جواز قایل نه چې هغه قرات نشي کولای کدا سي عالم خزوي هغه قران کریم چاته وای نو دیغه ویلو هم خپل ځان ته طریقه ده چې الفاظ بالکل ماتوي الحمد لله رب العالمین دسه کټ کوي ورته خو کچیرته یو حایزه خزه بطور وظیفه بطور دعا اخري سورته وای یا بل دسه منځ کې یو آیات وای نو د آیات جواز لري نو هغه بطور دعا وای بطور تلاوت نه وای بطور تلاوت ځان ته شایده بطور دعا ځان ته شایده او درمه خبره ده چې تاسو کچیرته یو کس پلاس کې تسبیح واخلي او بار بار دا وای فرعون 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 نو دغه فرعون په لسفه باندې تاسو ته کله هم نیکی نه ملاويږي کله هم تاسو ته ثواب نه ملاويږي او کچیرته تاسو قران کریم دا آیات وای اذهب الى فرعون انه طغى نو د فرعون په یو نوم باندې تاسو ته الله تعالی 50 نه کوي درکوي فا باندې لاس نه کوي را باندې لاس نه کوي عین باندې لاس نه کوي واو باندې لاس نه کوي او نون باندې لاس نه کوي اذهب الى فرعون انه طغى نو فرعون کچیرته یو سړی بطور قران کریم وای بطور قرات وای نو الله تعالی نه کوي ور کوي 50 او که یو سړی اصل لګي فرعون 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 نو په دې باندې نه کوي نه ملاوي کده شي الټه الله تعالی په ونیس نو مونږ وای چې دا رب جعلنی مقیم الصلاه دا مقتدیان وای خو به تور دعا وای به تور قرات نه وای لہذا اشکال کول ضرورت نشته باطل یو اعتراض یو شبهه دا هم پیدا کوي وای فاتحه دا دعا ده د تاسو مذهب د تاسو عقیده ده چې امام د پاره سوره فاتحه ویل ضروری دي خو مقتدی د پاره نه دي ضروری او دا مطلب ده چې تاسو امام دعا کوي د الله تعالی نه دعا غواړي خود تاسو مقتدی د مناجات او د دعا نه بالکل فارغ ده د الله تعالی دعا غوښتل هم نشي خطبه حضرات دا یو اشکال ډیر په زور سره بیانوي وای حنفي د مانزه تراسي په جماعت کې ولاړ وي او موږ تاسو نه کوو چې ته تشتره غلې وي دی وای چې زه خو جمعه تر غلې زه خو د الله تعالی نه دعا غواړم اهل حدیث ورته وای چې بیا ته وایا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ورنوي وای حنفي وای چې زه راغلې دعا ته ما خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منی کړم بیا غیر مقلد وای چې تر غلې تشتوي مانزه تر غلې د تشت لپاره الله تعالی نه دعا غواړم دعا کوي ورنه ولې وای نه وای زه امام ابو حنیفه منی کړم بیا د اعتراض کوي چې ګوره حنفی مانزه ته هم راشي دعا دې پر راشي او بیا وای چې زه دعا نه غواړم ځکه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منی کړم راغلی دعا ته ده خو دای دعا غوښتلی نشي ګورئ دغه څو جوابات خو زه خلاصه درته بیانوم چې کله یو وفد چاته ورځي یو وفد د چا کره ورشي یو سره څه خبره کوي مذاکرات کوي څه دعا ځنه غواړي یا تعزیت کوي بیا ادب دا ده چې یو کس د خپل سربرا جوړ کی یو کس د خپل نماینده جوړ کی
نماینده خبره وکړي دا د ټولو خبرې دپاره کافي ده. او یو دا ده چې نماینده نه کې جوړ هر سړی خپله خبره کوي، هر سړی خپله خبره کوي، نو دا ادب نه ده، دا بې ادبي ده. نو موږ وایو چې موږ احناف د ادب والي، د موږ امامان دا د ادب والي. موږ چې کله د الله تعالی په حضور کې پیش کېږو د الله تعالی نه دعا غواړو، دعا په ادب باندې غواړو. موږ امام نماینده جوړ کړی ده. امام ته ویل چې ای امامه ته چې کومه دعا غواړي د موږ دپاره کافي ده. نو د موږ نماینده دا د الله تعالی په حضور کې دعا غواړي، او دعا د موږ ټولو دپاره کافي ده. او تاسو چې کوم یې هغه تاسو امام نماینده نه جوړوئ، بلکې امام ځان ته دعاګانې غواړي او شاته مقتدیان چې کوم دي هغه ځان ته دعاګانې غواړي. لہذا دا تاسو دغه اعتراض دا بالکل فضول ده، ځکه چې په جماعت کې د لمانځه په وخت کې د جمع په وخت کې مونږ امام نماینده جوړو، خپل ځان ته یو حیثیت ورکوو چې ته الله تعالی ته درخواست وکړه، مونږ دپاره هم دعاګانې وغواړه، خپل ځان دپاره هم دعاګانې وغواړه. نو لہذا مونږ امام صاحب منې کوي نه، مونږ یو خپل نماینده جوړ کړی ده، دا ته وایي ادب. نو که چېرته ادب والا لاره اختیاروي بیا د احنافو والا لاره اختیار کړئ، که ځان بې ادبه بولئ بیا د تاسې خپله لاره او خپل کار.